پیر صاحب وایي زه امریکې ته لاړم چې امریکې ته لاړم ویل هلته مې بیان وکړو د بیان نه پس ویل هلته چې کوم مسلمانانو ماله رالل او یې راته ویلې چې دلته یو زنانه ده یهودڼه وه اوس اسلام راوړی دی خو داسې ښکلي اسلام یې راوړی دی او داسې ښایسته انداز او طریقې سره مونځ کوي چې موږ مسلمانان هغې ته پسخېږو داسې په قلار قلار باندې ښکلي عبادت کوي ویل هغه راغلی ده وایي چې زه د پیر صاحب نه د مسایلو تپوس کوم وایي ما ورته ویل چې ولیکي نو ویل د پردې شاته کېناسته 2 ګنټې ما نه د اسلام په باره کې د مسایلو تپوسونه وکړل په انګلیش کې ویل ما 2 ګنټې هغې له جوابات ورکړل ویل د هغې نه پس دې ما تپوس وکړو چې ته څنګه مسلمانه شوې ستا د اسلام د ایمان داستان څه دی وایي ما ته ویلې چې زه یهودڼه وم او زما خاوند چې کوم و هغه عیسایي و زما د هغه سره نکاح شوې وه موږ په امریکې دفتر کې به هلته به کار کوو ویل د امریکې مشر صدر موږ ته وویلې چې موږ په جده کې یو دفتر کولو کړی دی که څوک هلته غواړي وځي هغوی له به تنخوا هم زیاته کړو مراعات به هم ورته زیات کړو نو ما مې د خاوند ته وویلې چې خو یا په امریکا کې اوسېدل او یا سعودي عرب جده کې اوسېدل ویل موږ ښځه خاوند دواړه رالو جدې ته ویل چې جدې ته رالو وایي د جدې په ایرپورټ کې به دا خلکو دا به راروانو سپینې کپړې به یې اچولې وي مزېدارې ښکلې سرتور سر او لبیک لبیک چغې به یې والې وایي ما له به ډېر زیات خوند راکړو نو یې ما د خاوند نه تپوس وکړو چې دا خلک راځي د دې جازونو نه راکوزېږي او دا کم طرف ته ځي وایي هغه راته ویل چې دلته د مسلمانانو یو کعبه ده بیت الله شریف دی دا خلک هلته ځي حجونه کوي عمرې کوي طوافونه کوي وایي ما به د خاوند ته ویلې چې خوښه ده نه ده چې دواړه لاړ شو ما ته به هم لاړ شو دا ټوله دنیا روانه ده نو یې ما ته ویلې چې نه د سعودي حکومت په غیر مسلم باندې پابندي لګولې ده ما دا نه شو تللی دا خو صرف مسلمانان ځي ما ورته ویل چې ته خو په کار دی یو کار به وکړو که نه ته هم د مسلمانانو لباس واچوه دغه شان 2 صدرونه پیدا که زه به هم د مسلمانانو د زنانو غوندې اسکاپ به واچوم دغه برقه به واچوم ممکنه ده چې لاړ شو وایي دا راته ویل چې ټیک ده ویل دغه شان لباس هم بدل کړو او ویل د شپې ټیم و ویل چې کوم د شرطې والا پولیس والا هغه یو کس هغه ولاړو خوراک ته ناست ویل هر چا ته به اشاره کوله موږ هم ګاډۍ کې ناست وو ویل مکې ته ورسېدو چې کله مکې ته ورسېدو نو د مسلمانانو نه هم تپوس کوم چې دلته بیت الله کوم ځای کې ده کعبه کوم ځای کې ده ویل خلکو به راته اشاره کوله چې داسې مخکې لاړ شه هغه ځای کې ده ویل کعبې ته م ځان ورسه ویل چې کله لاندې متاب ته کوشو او د الله د کور ته وکتل نو ویل داسې انوارات او داسې برکات پکې وو چې ناګهانه زما د سترګو نه اوښکې شروع شو او په کریکو کریکو مې ژړل ویل چې دی خو خاوند ته ګورم خاوند مې هم جاړي خاوند هم جاړي کله چې زم د ژړا نه فارغه شوم هغه هم فارغ شو د امام د خاوند ته مخ راوړه چې خاونده حقانیت للهیت او برکت او انوارات خو دلته دي موږ خو په ژوند زندګي تېره کړه بس زندګي م تېره کړه پیسې شته دولت شته هر څه شته د زړه سکون نشته اطمینان نشته ما ته خو چې کوم اطمینان دلته حاصل شو مخ په ځمکه کې ما ته یو ځای کې هم نه حاصل شوی هغه نه ده چې اسلام راوړو او په اسلام او په ایمان کې داخل شو وایي خاوند مې راته وویل چې ښځې دغه شان زما هم زړه دی کم اطمینان کم سکون کم راحت چې ما ته دلته حاصل شو مخ په ځمکه کې ما ته چېرته نه دی حاصل شوی ویل بغیر د دعوت نه موږ له چا دعوت نه دی راکړی چا د اسلام او چا د ایمان دعوت نه دی راکړی صرف د الله د کور په لیدلو سره موږ دواړو اسلام راوړو او په حق مطاب کې د لا اله الا الله کلمه مو ویله په حق مطاب کې د لا اله الا الله کلمه ویل صرف د الله د کور په کتلو سره دا د هغه بیت الله برکت دی د خانه کعبې سره برکت دی